बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। د नाखिमन सरा زیم محمد فهیم زیم عرفان خان। خیبر پختونخوا حکومت آخر ډیره موده پس یو داسې ګام وکړ چې د هغې تمه شروع نه وه او هغوی نن تاجرانو سره ملاقات وکړ. وزیر اعلی خیبر پختونخوا تاجران راوغوښتل او د هغوی څومره هم ګیلې شکوې وې هغې واورېدې، چې کوم مسلې وې تاجرانو ته هغې ټولې واورېدې او یو تمه هم ورکړه چې د هغوی مسلې به څه نه څه حده پورې حل کیږي او چې کوم د هغې حل دی د هغې دپاره به کمیټي هم جوړیږي، خبرې به کیږي، پرنسپل سیکرټري به هم پکې وي او کمشنر پېښور به هم پکې وي. عرفان صاحب څه نه څه کار خو روان دی او حکومت ته پته ده تاجرانو مسلې څه دي او بیا د هغې حل څنګه راایستل دي. یقینا به حکومت یو ښه ګام پورته کړی دی او په کار چې د هغې موږ ستاینه وکړو. کوم چې وزیر اعلی صاحب مشرۍ کې نن دا ټول تاجران تلي او هغوی ته ناست خپل تحفظاتو اظهار یې کړی. باقاعده هغه یو کمیټي جوړه شوه یا چې څه هم د کمشنر دی یا د وزیر اعلی پرنسپل سیکرټري دی یا نور خلک دي هغه به کینی، هغه به د دې خبرو تعین کوي. خو دې کې خوش آیند خبره چې هغه د حکومت د طرف نه شوې ده چې د لاک ډاون دوران کې میاشت شوه نیمه دوکانونه څومره بند وو او بیا خلک چې هغه مالکان دي کرایانې په هغې باندې اوري، نو د هغې دپاره هم څه میکانیزم حکومت جوړوي چې هغه معاف کړی شي یا هغې کې نیموالی راشي یا چې څه هم طریقه هغه جوړوي. خو یو ښه ګام حکومت د طرف نه راغی یقینا چې د وخت کې کاروبارونه ټول زیات هغه په نقصان کې دي. حکومت په خپله پریشانه په دې دی چې یو معاشي ټاسک فورس جوړ شوی د اډیشنل چیف سیکرټري په مشرۍ کې او هغوی کوم یو رپورټ تیار کړی دی، کومې اندازې لګولې شوي دي. نو حکومت سره خپله هم ډېر زیات مالي مشکلات هغوی سره مخ دي او بیا په داسې وخت کې چې کله بجټ هم را روان دی د هغې دپاره به هم خپل اهداف چې دي نو هغه حکومت خودي خاص کر حکومت چې کوم د ریوینیو یو ذریعہ ده هغه صرف ټیکس کلیکشن باندې کوي، چې کوم ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ دی زموږ خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي ده. حکومت دا هم کوشش کوي چې موږ دیکھي دا کم نه کم وساتو. خو دومره آسان کار به نه وي. په راتلونکي بجټ کې به حکومت ته هم دغه مشکلات لږ ډېر وي ځکه چې ټول نه زیاتې پیسې چې هغه په یو هیډ کې لاړې د هغه موږ هیلث سیکټر چې کوم هغې ته وایو. پرون وزیر اعلی صاحب دا خبره کړې وه چې موږ په راتلونکي بجټ کې زیاته پیسه هیلث دپاره ږدو. نو خوش آیند خبره ده په کار چې په دې کې تاجران هم لږ حوصلې نه کار واخلي او هغه هم د حکومت سره شانتې مرسته وکړي. چې کوم تاجران یو مطالبه مخې ته راغلی ده چې 15 غنټو دپاره تاسو کاروبارونه کولاو کوي، هغه به یقینا حکومت سوچ کوي. اکثر تاسو کتلی چې بیا د روزې په میاشت کې چې کله مازیګر مونځونه وشي نو ټول خلک بازارونو ته روان شي یا که فرض کافتاري وشي او ماسخوتن نه بعد بیا بازارونه اکثر کولاو وي. نو که دا دوکانونه 15 غنټې کولاوي کي نو د هغې رش اندازه به تاسو ته بیا لګي چې څومره کېږي. نن به تاسو پېښور حالات کتلي وو چې یاره څومره رش نن پېښور کې څومره خلک راوتي وو. نو یقینا هغه د یو خطرې علامت دی، د خطرې یو غنټې ده. نن کومه ریپورت ګورو چې کوم هیلث ډپارټمنټ جاری کړی دی یو سل شپږ یا نوي کیسونه راغلي دي. پېښور کې څومره راغلي دي؟ پېښور کې نور اوه کسان په پېښور کې صرف مړه دي، 10 کسان په خیبر پختونخوا کې نن نور مړه شوي دي، شمېره یو سل 1400 ته رسېدلې ده. نو حکومت دواړه سایډونه ګوري او په داسې ایمرجنسي یا داسې هنګامي حالاتو کې بیا په کار چې هغې یو سړی خپل کردار ادا کړي. نو حکومت ته یقینا دغه مشکلات وي خو هغې کې په کار دا دی چې تاجر برادري هم د حکومت سره هغه شانتې ودرېږي. په کار دی چې په هر سیزونو کې خلک خپل پالیټکس خپل سیاست او خپل مقصد هغې ته موږ ونه ګورو. نو یو ښه انیشیټیو دی دا به اوس ګورو چې د وزیر اعلی کوم ټیم دی، پرنسپل سیکرټري دی یا چیف سیکرټري دی یا اډیشنل چیف سیکرټري دی یا نور هغې کې کوم په کمیټي کې کېږي او هغه کله میټینګ راغواړي او کله د دې فیصلې کېږي او کوم هغه د میکانیزم او کوم تعین کوي. بیا دا خبره کوم یقینا چې حکومت ته ډېر زیات مشکلات وي. دومره په اسانه باندې حکومت خلکو دا مسلې دا نشي کولی. نه حکومت زموږ سره دومره ریسورسز شته چې موږ کور ته هر یو سړي ته هغه سہولیات ورکو یا چې د کوم سړي خپل څومره د آمدن ذریعہ ده او هغه د حکومت هغومره آمدن ورکړي د میاشتې دا ممکن نه ده. خو بهرحال څومره پورې چې کوم کوششونه کېږي چې کوم اقدامات کېږي نو یقینا هغه کافي ده. پورې موږ ویلی شو چې ستاینې وړ دی. تاجران هم دومره تمه د هغه د حکومت نه ساتي چې کپورس په یو میاشت کې د هغوی د چا 1 کروڑ روپو نقصان شوی دی حکومت د هغه تاجر ته ټول 1 کروڑ روپۍ ورکړي. بیا خو ټولې صوبې تاجران راپاسي او خلک به هم دغه ډیمانډ کوي چې موږ ته تاسو دغه ټولې پیسې راکړئ. لکه فرض به وخت تیر دی که نه موږ د راتلو وخت خبره کوو، تاسو څه ګڼئ چې نن دا ملاقات شوې ده دا به هر څه بس ماشاءالله دی نه پس ښه شي او هېڅ مسله به نه وي، تاجرانو مطالبات به هم پوره شي، ورو به کاروبار هم کولو شي، خلک به هم روزي او نوره مسله به نه ضروري نه ده. چې کوم یو مثال تاسو درکم ما چې کله د 2009 او 10 کې کوم د سوات اپریشن شروع شو دا اپریشن د وجه چې کوم تباہی وشوله تباہی نه سنس چې څومره آی ډی پیز رال د سوات نه په نورو ډیسټریکټس ته او بیا د هغې نه بعد لاړل
بیا صوبایي حکومت په هغه ټایم کې چې کوم حکومت د عوامي نېشنل پارټي هغوی دا سوچ کو کې ناستل چې را دینه بعد هلته بس حالات جوړیږي یا دا کوم وجوهات رال موږ د پکار چې د دې هم یو هغه تیار کو یو سټډي وکړو چې سره سي وجوهات وو د دې شزونو او دا خبره خلک په دې پاندیمیک کې هم کوي په دې کورونا وایرس حواله سره لکه هغه کې بیا دا یو پی سی ان ای په نوم باندې پوسټ کرایسس نیډ اسسمنت اب یو سټډي وشول او هغه کې دا خبرو تعین شو چې څه داسې وجوهات چې په سواد کې دا حالات جوړ شو هغه کې ډېر زیات مختلف ریزنز لیکل شوی دی باقي ډیبیټ نه کوو ځان ته یو سبجیکټ دی نو دا حکومت هم هغه شانتي سیم هغه تیاری چې د دې نه بعد چې کوم حالات زموږ په اکانومي باندې را روان دي په کاروبار باندې را روان دي په روزګار باندې را روان دي عام دیاړیدار خلک دي کارخانه‌دار خلک دي هغه ته بسوره مشکلات راځي نو باقي باندې هم حکومت خپل ورک اوټ شروع کړي کار کوي خو دې مشکلات ډېر زیات وي ځکه چې دین هر طبقه متاثر شو چې تاجر بند دي دومره هغه نقصان شو هغه ګورنمنت دغه ټیکس اخلي نو ټیکس با هغه کم ځای اخلي چانه به اخلي بیا که فرض کا ګورنمنت هغه انفورس کوي نو یقینا بیا به هغه رد عمل راځي تاجرانو په صورت کې بیا خبره ده چې فرض کا ګورنمنت د ټول سيزونو ته ګوري ریلیف ورکول غواړي تاجرانو ته نو بیا موږ ټیکس ریوینیو یا ټیکس کلیکشن چې نو هغه تیر کال نسبت بیا موږ نور هم کمی که هغه موږ سره کمیږي یقینا ته موږ ته فاینانشل کرایسس ذکر راځي چې همیشه موږ ته وفاق خپل پیسې پوره نه دی راکړي همیشه دلته چې کوم موږ ځان ته ټارګټ ایخو دی هغه نه ایچیو شوی بیا زموږ غیر ضروري اخراجات دومره زیات دي چې هغه موږ ټیکس نه څومره پیسې کلیکټ کوو نو هغه سب تنخواګانو کې لاړ شي سب نور غیر ضروري اخراجاتو کې لاړ شي نو دا ټول سونه سایډ بای سایډ دا به چلیږي حکومت د پاره دا تاسو سوای دومره آسان نه دا دومره په آسان باندې بدا معاملہ ختميږي نه چې کوم یو سټډي کیږي کوم راځي یقینا دا غي سایډ افیکټس هم وي اثرات به وي ډیر زیات به وي موږ ته ډیر زیات نه فیل کیږي خو حکومت هغه ادارو ته ډیر زیات ځکه فیل کیږي چې چا دې سره ډیر زیات وابسته کیږي کانسپټ سټډي خو حکومت خبره نشي کولای کنه خامخا هم دا د بار ادارې دي هم دوی براله سټډي کوي هم دوی راغلي دي ناس چې 200 باغار سمنو هغه خبرې دي بالکل ټیک وي خبره دا چې کوم دینن ملاقات کړي تاجرانو سره تاجران دا وي ته موږ دا کم از کم 5 غنټو د لپاره کاروبار کولاو کې موږ ایت پرمیشن راکې دا کاروبار چې کولاویږي کوم د پیښور مینا بازار خبره کو د بټخیل بازار کولاویږي د سواد بازار کولاویږي کرک کې د نه بازار کولاویږي خلک به راځي یو بازار تک روزانه 10-15 هزار خلک راځي نو بیا سوشل ډیسټنسینګ چرته لاړ دا خلکو چې کوم حفاظت هغه چرته لاړ چې کوم دا تاسو نه کتلی د هر دکان نه بار زموږ ای سیز لګولې دي هغه نه صرف د تصویرونه پراوي اخبار کې تصویر راغی ټي وي کې فوټو د خبره ختم شوه نه پس چاپ عمل درآمد اونکه نو دغه څه به خبره ختم شي وما خبره کو خنه فهم سب چې ګوره د کی خبره دا که فرض کړه عوام احتیاط نه کوي بیا زمونږ د هیلث نظام دومره صحیح نه دی چې الته ټول بوج مونږ په یو ځای باندې برداشت کول ټول خلک الله دې نه کې د مرز دومره ډیر شي لکه اوس موږ د پیښور شمیره مخې ته راوړو او هغه ډیر زیات سیریس مریضانی پیښور کې څومره وینټیلیټر دي څومره زمونږ سره آی سی یوز دي چې باغې کې موږ هغه ته ډیر زیات خب کیر د هغه وکړي شي نه پوره کیږي ممکن نه ده په دې هم بیاس نه کوم چې ته روغتون حکومتونه هسپتالونه نه جوړ کړي یو پورا هسپتال هم تاسو هغه ته فارغه کې خو بیا هم د هیلث نظام هغه په دې کې هغه شانتي پرفارمنس نشي کولای ځکه چې موږ دغه کې د یورپ کم بهترین نظام د صحت کاغي موږ کمپیریزن کوو چې هغه کله کې نه اصل نو موږ بیا خپل نظام باندې تنقید کول دا مناسب نه وي یقینا دا خبره ده چې حکومت اجازه ورکړي دا خلک به یقینا د بازارونو ته راځي حکومت اجازه نه ورکړي نو دا تاجران به حکومت خلاف راپاسي نو بیا به حکومت سره بل کوم لار پاتې اگر په وخت پابندي راغنه عمدہ د پیښور بازارونو مونږ ګورو چې شټر برشي خلک راشي گاک دکان ته لاړ شي شټر بیا را بند شي د نه خپل شاپینګو کې روزي بیا لاړ شي خلک خو بیا هم نه سميږي که حکومت ارسه بند کړي هم دي خلک بیا مغار سکی لګیا دي موږ څنګه په موږ باندې خبره کړو چې خو د خلکو ذاتی هرس لالچ یا هغه مفاد مقصد هغه هم د سره پوره وابسته لري خلک په دې شي باندې عمل درآمد نه کوي که یو تاجر دی یقینا چې دا کوم کاروبار دی او هغه سټیبل کاروبار دی چې تاسو کوم د بازارونو مثالونه ورکړئ زما خیال لګ په دې بازارونو کې د چا دکان میاش یو نیمه دوا هم بند شي نو د هغه مالی حالت دومره نشي کمزور کېدی چې هغه غني مخ کې ژوند سروایو نکړي شي
بالکل که میاشت 2 میاشتې هغه دکان ته هم لاړ نشي یقینا دغه سره په کور کې دومره پیسې دومره چیزونه پراته وي چې هغه خپل 2-3 سلور میاشتې آرام سره ژوند تیرولی شي. خو بیا خبر راځي که فرض کا تاجر وي چې دا میاشت زما دکان بند نه ولې نه کدا دکان کولا او ماته نور هم منافرات لې نو دغه د احتیاط خبره کوي د سوشل ډیسټنسینګ چې موږ یادو دا یو ډېر مشکل هغه دی دا ډېر زیات قیمتي دی. اوس به تاسو مثال واخلم بلکې تاسو هم ناخلم خپل مثال برته واخلم د روزي میاشت روانه ده موږ به دا حساب کتاب لګو چې اختر ته څومره ورځې پاتې دي او بیا دا خلک هم کوي چې اختر روان دي که ما نوې کپړې ونکړي نوې کپړې کول لپاره به بیا خامخا بازار ته ځي دکان به ګور چې هغه کولا وي هغه به کپړې اخلي بیا ټیلر ته ورکې. اوس که فرض کا ستا په کور کې داسې حالت دی خپل وې ما چې ما سره دومره کپړې پرتی دي چې باغ کې په آرام سره اختر تیرول شم نو ضرورت شو ماته چې بازار ته لاړ شم بالکل ضرورت نشته. خدای انډیویډوال سوچ ته هغه ډېر کم خلک کوي ځکه چې ډېر زیات خلک مختلفو طریقو سره تاسو وایي چې شټر بند دي او دنه کاروبار رواني خلک راځي یو یا 2 کسان راشي هغه وزي په پټه باندې بیا نور ورشي کولو دي شټر لاندې دنه په کسان کار کوي لګي خدای چې دې سره هم هغه شانت رش خو نه جوړيږي کم چې څومره پورا مارکیټ کلا کولاوي نو هغه سره د کاروبار حواله سره چې څومره تاجرانو پوینټ اف ویو د یقینا هغه به ټیک وي هغه به صحیح وي. په دې وخت کې ضروری خبره ده چې د کاروبار نه زیات منګه چې څه اهمیت ورکون هغه ژوند دی چې ژوند وي نو کاروبارونه به هم وي روزګار به هم وي خوشحاليانه به هم وي غم خاندګي خلک به دا شي زونه هم کوي خو سړی ژوند وي نو بیا به دا ټول شي خو دا غنه پاتې دي. خدای دې خبره احتیاط ډیر زیات ضروري دی. کما شورونه یو تنقید هم راځي چې منصوبه بندي اکثر لا نکیږي چې مونږه سب پلانینګ کو لګیاو حکومت یو کار او کی یو نوټیفیکیشن راشي دا غي نه پس باغې سوچ دا کار مونږ صحیح کړی دا غلط کړی دا اکثر لا واپس واخلي بیا کې د نه چینجز وکي دغه چې کوم بازارونه کولاول دي د حواله سره هم چې کوم تاجرانو خپل رائے ورکړي دا هغه یو تجویز ورکړي دي چې تاسو نور بیغمه شه مونږ به د خپل بازار د خپل دکان ته مونږ له کس دوه راکې صرف چې د راشي بازار کې ودرېږي چې مونږ دا کار کوو یا نه کوو لګیاو زمونږ به خپل فورس تاسو سره اب ولنټیری هغه به بازار کې د نن سینیټایزر استعمال هم ګوري چې کم کس راځي سینیټایزر استعمال کی چې کم کس راځي د بل نه فاصله هم ساتي او یو دکان نه بار د رش هم نه جوړي دا کار به تاجران په خپل کوي خو بیا هم حکومت دې کې لږ ځان سوسکۍ لګیا دی لږ ځان غلې دی څنګه نن په میټینګ کې هم څه فیصله او نشوه فیصله اختیار خو حکومت سره شته نو فیصله ولنه کیږي بیا خبره کمیټه ته لاړه کمیټه مطلب چې لږ وخت پکې نور لګي لږ ټایم نور بارو شو هفته 2 هفته 3 هفته فهم صاحب یو خدای چې کله ایمرجنسي ډیکلیئر شي هغه که څه هم حالات وي یو خدای د کورونا وبا راغلی د دې نه علاوه چې نور هم یو کله ایمرجنسي ډیکلیئر شي نو په هغه کې به بیا موږ خو د ورځو خبره کوو د غنټو خبر هم نه کوو هغه کې بیا په منټونو په حساب باندې فیصله بدليږي که فرض کړه شانتي صورتحال نو یقینا چې فیصله حکومت په کم بنیادونو په کم ګراوند باندې ورکي هغه ته پته لګي چې د اوس موږ ډیر زیات نقصان روان دي یا د ډیر زیات رد عمل روان دي د سره نور هم نقصان کیږي نو هغه د خپل فیصله نه واپس شروع شي نو ایمرجنسي صورتحال کې یقینا دا سيزونه بکیږي چې نن د میټینګ تاسو کوم خبره کوله چې هغه میټینګ وشو څه فیصله هغه ونشوله زما خیال دی چې د میټینګ د لپاره چې هغه صرف د خلکو تجاویز د غین سفارشات یا د غی پوینټ اف ویو واخلي واوري او باغې باندې بیا حکومت خپل ټینک یا د خپل میټینګ کینی خبره اترې باغې باندې وکي دا غي بهر پهلو یا دا وی جړه لګي ساره شي ګورم ته خبره اور لګي د دوا اسپیکټس دي دوا پهلوګان کې دي شي که فرض کو حکومت کولا اجازه ورکړي نو دا خو بیا پورا منګ یو تباہی طرف ته بزو الله دې نه کی که حکومت پورا اجازه ورکړي که نو ورکړي دغه تاجران دا خلک بیا راځي او هغه حکومت باندې بیا ډیر زیات تنقید کوي سیاسي مخالفین به هم بدی کوي او هغه شی بیا د سیاست احکار کیږي نو تاسو به دا غیر اندازه ولګوي چې هغه کې بیا حکومت کوم سیاسي حکومت نه هغه دوانه اړخونه باندې سوچ کې چې موږ د سیاسي سمو نقصان هغه کیږي بیا کې خو څه پوري چې کوم سټیپس هغه ستل کیږي نو هغه کې ما د ښکاری دا چې حکومت چې کوم فوکس کوي یا هغه کوم دنو هغه دا و چې د خلک کورونو کې وساتل شي او د مرز نور خور نشي بار موږ هغه کو چې لوکل ترانسمیشن ډیر زیات دی دا په خور ول ډیر زیات متاثر شي خبره کوي تاجران چې کوم دی هغه 2 میاشتو پورې دومره کور کې ای سره مال حل شته دی دومره کټکړه چې کور کې ساري دي شي خو دغه دکان کې دنه یو مزدور هم کار کوي کم چې دا کپڑے راخړي کپڑے تان دوه راغونډي بیا یک دی یا موږ لیبر ته ګوریا چې کله بازار کورو شلته اورېډه والا ولاړی داغه نسنه خرسيږي لګي یا ورکوټه وانته چابړیو لګي چې کله اختر رانځي کیږي دغه اختر په
بجې په ماښامو کې هغه خلک خو بیا 2 میاشتې کور نشي تیرولې د هغوی سوچ چرته لاړه نن هم موږ ګورو چې الیټ کلاس چې کوم هغه لاړه او سی ام صاحب سره ملاو شو چې کم الریډي په مړه ګډه باندې ناستي او مای وسره ملاویږي لګیا دي چې چا ګډه خالی ده د هغوی خبره به څوک کوي د سوچ به څوک کوي نو دا غي خبره خو د خلکو هم نه لګړي کوم چې د سی ام سره ناست بالکل دغه سره ها هغه خبره خو هغه هم نه لګړي حکومت دا غي لپاره بیا دا کړی چې کوم احساس پروګرام دی پرون موږ ذکر کوو چې هغه کې ټیک دا ځکه به اضافي شوی یا خبرې بکیږي حکومت خو بیا د خلکو لپاره یو طرف ته سوچ هم کوي تاسو ما شروع کی وی چې لکه زموږ دوه ریسورسز نشته چې هر یو کور ته هغه وکي زموږ سره نن تاریخه پورې دا ډیټا نشته چې کم کس مستحق دی کم مستحق نه دی دا ډیټا موږ سره اوسه پورې نشته یعنی زموږ اداري دومره یا زموږ محکمې دومره کمزوري دي یا څوک کار نه کول غواړي اوس دا ډیټا کلیکشن د چا کار نشته دا ډیټا کلیکشن د چا کار دی دا هغه ادارو کار دی چې چاته د ذمہداري نه ورکړی شوی کا سوشل ویلفیر دی کا نور ډپارټمنټ دی چې څوک هم دی آیا د اوسه پورې هغه د لیبر ډپارټمنټ بالکل نه دی راغلی چې کوم یو سروې شوی دا بس همغه سروې دغه سرکل کې مختلف بنیادونو باندې چلیږي اوس موږ په مثال ورکو چې په 2009-10 کې هلته حالات ټیک نه او هغه شانتي سروې نه وشوي په شمالي جنوبي وزیرستان کې نو یا لس کاله بعد چې بیا کله حالات ټیک شو په کار شوی او دغه خبره دا و چې هلته بیا کوم سکیورټي فورسز کوم خلکو ډیوټیانې کولې په هغه وختونو کې هم کې دي شو بیا تاسو دا هم ګورئ چې د نیمه نه زیات آبادی یا 70-80% یا خلکو چې دین هغه خو آی ډی پی زورغلي پر کیمپونو کې ناستو نو بیا د هغه په ډیټا کلیکشن کې څه مشکلاتو خو هغه خبره ده چې هغه غواړي نه سیاسي جماعتونه چې په کوم بنیاد یا په کوم ناره یا په کوم منشور باندې راځي بد قسمته نه هغه چې کله راځي او اقتدار هغه کې سیټ باندې کینو هغه بیا په هغه باندې یو هم عمل درآمد نه کړي موږ صرف طریق انصاف خبر نه کوو هغه موږ تیر د پیپلز پارټي خبرو هم کوو تیر د جی او ای خبرو هم کوو تیر د عوامي نېشنل پارټي او نور چې څومره تیر شوی دي دا ټول دي دا صرف هغه سیاسي میدانونو کې د خلکو لکه عرفان صاحب سند کې هم کارخانه کولون شوی سند کې هم به صرف ټایم بوروکیږي لګیا دی چې کوم کارخانه لګډره کولون دي هغه څه کرونا سي چې خبره یې کړې ولټا سند کې دینه زیات سخت لاک ډاون دی کولای نشي او دا ډېر مشکله فیصله وي حکومت دا خبرې کوي چې کارخانه کولاو شي یا به تاسو ته کتلی چې دیو صوبه کې هم کړو اس او پی جاری شو چې کم خلک راځي هغه به د احتیاطي تدابیر آیا هغه کو سپور صوبه کارخانه کولاو شي په لاره چې کوم دورې سیکریټریانو کړی نه بس دوباره بیا شي او صرف په لاره چکر لګي دوه واپس راغل نوټیفیکیشن هدا پورې خو هغه ټیکو د دورو هدا پورې هم هغه ټیکو خو هغه شانتي زمانه ر خیال کا فرض کړه شانتي کاروبار نو کولاو شي سو پورې چې مکمل حکومت اعلان نه کړو معمولاتي زندگی هغه په خپل باندې نه بحال شوی دا مشکلات به وي حکومت یو کارخانه دار ته یا یو سېکټر ته ریلیف ورکړي هغه ته اجازه ورکړي نو هغه سره بل نه مني بیا نور خلک را پاسي یا دا تاسو وګورئ چې کوم کارخانو ته اجازه ورکړل شوی دی خو چې بیا کوم دکانداران دي کوم نور تاجر کمیونټي نو هغه پاسي دلې کارخانه سامان جوړ کینو خرڅي وسوک نو هغه خبره کوي چې اوس هغه ته اجازه ورکړل شو خو د قانون دکانونه خو بندي هغه بیا مارکیټ ته څوک سپلای کوي او بیا د چې په ترانسپورت باندې هم پابندي لګولې ده ترانسپورت باندې پابندي ده پاره کې سرور 15 شپږ کسان یا ډیر زیات خلک هم تل نشي بیا هغه مارکیټ ته راځي او هغه چیزونه خالي کیږي ته هم غنه جوړیږي نو دا ټول خبرې د سره تړلې دي خو چې کوم وخت حکومت خي یا ادارې خي چې موږ لږ سور نور احتیاط ناکام پکار دي نو امید دا دی چې کداغه پورې خلک کورونو کې کېناستل یو بل نه فاصله وساتلې نو پورا پاره کې موږ پورا کامیاب شو خو چې دا کوم وسنه صورتحال روان دي یعنی پرون یو سلسله کې سن راغلیو پټوله صوبه کې نن یو سل شپږ یا کې سن رالل الله دې نه کې الله دې نه کې سباله بل دین هم زیات وي دا صرف هم دغه دی چې روزانه بنیادونو باندې هغه خلک دغه فاصلو خیال نه ساتي او هغه راوځي نو دا موږ ته ډیر زیات خدشه ده چې کوم طبي ماهرین دا وي ډاکټران دا وي چې ردی نه براتون کې وخت کې هم دا مرز نور ډیر زیات خوري مونږ ته مسله سوا کې عرفان صاحب لګیو وړا شان دماغلو او د مینه چا پس را شو بیا مونږ خبره کوو چې د خیبر پختونخوا کوم ډاکټران دي هغوی ته سہولیات صحت پورې ملاويږي او څومره دا هغوی ګلې دي مشرق ټي وي سره اوسه پروګرام کې بیا هر کله د مینه مخ کې موږ ذکر وکړو چې خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو سره شکوي اظهار کړی د حکومت نه چې د حفاظتي کټس نه ملاويږي کوم چې د کورونا خلاف فرنٹ لاین باندې دا وخت کې جنگيږي فهم صاحب په دې باندې خبرې کوو خو موږ سره دا وخت کې ډاکټر زبیر صاحب څوک چې د پروینشل ډاکټر اسوسییشن چیرمن دی اگر ټلیفون د لارې شریک دی وینو هم دا وی رائے اخلو. السلام علیکم ډاکټر زبیر صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ الله. ډیر مننه ډاکټر زبیر صاحب، تاسو طرف نه نن یو بیان مخې ته راغلی او د پروینشل ډاکټر اسوسییشن د طرف نه چې حکومت موږ ته حفاظتي کټس نه راکوي، آیا اوس پورې حکومت تاسو ته هیڅ هم نه دي درکړي؟ لکه په دې کې د بول تاسو د ټي وي د شکریا دا کوم مشرق ټي وي او نور میډیا چې هغه زموږه موقف اوریدلو د لپاره موږ ته ډوره ټایم راکو. نو غونډو کې اول په دا وایم چې حکومت کوم کټس راکړي دي، هغه کټس چې کوم دي هغه ډیر محدود تعداد کې دي. محدود تعداد کې د سې دي چې خالی کوم اول خو چې را کوم کرونا ډایرکټ ډیل کوره چې کوم کووډ وارډز ورته وي، کوم آیسولیشن وي، د کسانو تم نه و اوس دې کسانو ته پرووایډ کړی دي خو کوالټي یې خنه ده. او سیکنډ چې کوم مسله ده اوس او پی ډیز کې چې کوم مریضان مونږ ته روان دي، نو کرونا چې کله یو کس ته ولګي هغه یو نسوار لسرزو پورې خلی چې علامات پکې ظاهر شي او په دې منځ کې د بیماری خورولې شي. البته کې چې زموږ کوم ډاکټران ناستوي، کوم نرسان، پیرامیډیک، کلاس 4 سو کوم وی نه غوته ته دا بیماری لګي او دې کسانو ته دا سوټس نه پرووایډ شوی. نو بیا مونږه آرمي نه ان ډي ام ای نه ډیټا راوغسته چې به کټس دي چرته، نو کټس پرووایډ کړیو. خو انفورچونټلی مستاسو میډیا او ساتت سره موږ ته پته ولګیدا چې ساته هیلث اهلکارو چې بیا پولیس والا هم نیول هغه خلکو به دا کټس مارکیټ کې بهر خرڅول. نو دا زما خیال کې ډیره غټه المیه د ټایم کې روانه ده او حکومت ته موږ پوره مرسته کوو. خو حکومت ته دا وکړي چې په دې ټایم کې د نورو شیزونو نه دا شي او خوش دا واخلي او چې کوم دا هیلث سټاف ته په هنګامي بنیادونو د دې خلکو ته دا پی پی ایز پرووایډ کړي. ډاکټر زبیر صاحب، څومره دا وخت کې طبي عمله چې دی نو هغه فرنٹ لاین باندې موجود ده، تعداد څومره دی؟ ځکه چې کوم ډیټا شیر شوی ده نو هغه کې 92 یعنی 92 ډاکټران، نرسز، پیرامیډکس دا خلک چې د کورونا وایرس نه متاثر شوي دي. دا صرف خیبر پښتونخوا کې موږ سره اعداد شمار دي، کدين علاوه تاسو سره وینو هغه مر سره شریک کړي. او دویم خبردار چې دا وخت په صوبه کې څومره ډاکټرز دي چې هغه فرنٹ لاین باندې دي؟ په صوبه کې خو به دا وایم چې کوم زمونږ هیلث سټاف تعداد دی بشمول د ډاکټرانو، د پیرامیډکس، د نرسز، د کلاس 4 دا تقریبا 50,000 تر رسي. او پی پی ای کې به تاسو یو خبر وکم چې پی پی ای د سینه د تاسو یو پیری ور کړی نو دا به د غون عمر شوی. پی پی ای خالی دا په یو ټایم کې استعماليږي، اگې نه بعد لکه 8 اورز لایف وی چې کوم 95 ماسک ته دا به ډیلی بنیادونو باندې چې 3 شفت وینو 3 پیری به استعماليږي. چې کوم تاسو وې تاسو فګر بالکل کریکټ دی. کې پی کې پښتونخوا کې 92 کسان افیکټ شوي دي، پای کې یو پروفیسور صاحب په حق رسیدلې دي، 2 پکې کلاس 4 دي، یو پکې پیرامیډیک دي. او پرونو ما دا مطالبه کړې ده چې به شوخدا پیکیج او د اعلان نو وشي په دې باندې چې عمل وشي او پکار دا دي چې د خاندانونو ته کومه غشورو دا کوم د خلکو پیدا کومه تنخوا دا هغه د ورته جاری کړی شي. د دوم وړ بچی دي، ماشومان دي، د دې خلکو زمون پر ژوند دي. نو دا زما حکومت ته یو پرې بیا مطالبه ده چې دا خلکو نه کړي او د خلکو ته چې کوم د خلکو بقاعده پیکیج دی هغه د ورته ملاوي شي. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې کوم پنجاب صورتحال دی مونږ ګورو نو آلته کې هم ډاکټران دا ګیله کوي چې مونږ ته سہولیات نه ملاويږي. تاسو ذکر وکړو چې N95 ماسک که د ورځې 3 شفټ دي نو بیا 3 ماسک لګي. الته هو ډاکټر صاحب دا وایي چې کوم دای وزیر صحت ته ډاکټر یاسمین راشد چې یو ماسک پورا یو هفته کار کوي نو دا بیا د خو نشي کار کوي. دا بچی زدا وایم چې ډاکټر یاسمین راشد یاخه علم کې کمی ده زبدا وایم کنه ځکه نن سبا خو دنیا مخامخ د دبليو ایچ او ګایډلاین سره سره کتي شي چې شپږ غنټو نه ډیر نشته ده. چاینا کې چې د خلکو په دې بیماری باندې قابو اغسته وا هغه د سه اغسته و چې دوه سوټس به هغه اچول، یو N95 ماسک د پاسه په 2 ماسک بیا فیس شیلډ لکه دوه درې به د خلکو پی پی ای اچول. سیکنډ چې مونږ اوس یو غټه کومه غلطي کړې ده، هغه غټه غلطي مونږ دا کړې ده چې د ورلد هیلث ارګنایزیشن دا غي دا غدي چې تاسو به د کرونا ټریټمنټ سنټر بهر جوړوي، دا به د عام خلکو سره عام بیمارانو سره هسپتال کې نه مکس کوي. او زموږ ګورنمنت د پبلک هیلث والا چې کوم دین دی ضیاء الحق صاحب هغه ولا باقاعده مشوره ورکړه، هغه نه دبليو ایچ او والا هغه تر کال کوي دا غوونه ځکه د ایکسپرټیز دنیا کې ډیر کم دي. د خلکو کرونا ټیسټینګ اند منیجمنت سنټر ورله او خول شاهي بالا کې پرایم هاسپټل لکه پورا پښتونخوا لزلو کې هغه د پاره ورلد بانک فند ورته منزور کو چې او دا A to Z بهر کا ځکه کدي خلکو هاسپټل کې ټریټمنټ کیږي یا ګرځي داخل بیمارو خورول شي او چې هسپتال ته کوم دا نور خلک وینو دا ډیر زیات کمزور خلک وی الریډي امونو کمپرومایزډ وي. خو حکومت لا تر اوسه دمه پورې دا باندې اکشن نه دی اغسته. ورلد بانک دا ویل کبي تاسو زموږ نه دا فند نه لې د دې اکوپمنټ نو موږ به دک شی به موږ وایند اپ کو دي نه بلا شو
او د پنجاب او زمونږ کې یو فرق دی چې ما په اول ورځ باندې دا ویلیو پنجاب ولا دا وی کوم ته کټس نشي ملاو مونږ ډیوټي نه کوو خو ما دا ویلي دي چې به مونږ د دې خاورې نه یو په دې خاورې کې پیدا شوی یو د کې بخخیګو نو که څنګه وی په هر حالت کې به مونږ ډیوټي کوو او دا د زمون خلک پکې شهید هم شو او زه بیا دا وایم حکومت ته چې خلکو سره وسایل شته دي چې دا د صحیح طریقه باندې استعمال شي ډاکټر زبیر صاحب چې کله زمونږ ډي جی پی ډي ایم اے سره خبرې وشوې نو هغه چې موږ د ان ډي ایم اے نه کوم سامان راغواړو نو زمونږ یو جاینټ کمیټي جوړه شوې ده د 11 کور سره او هغه بیا موږ ته باقاعده ان ډي ایم اے نه کوم لیسټونه راغلي دي هغه بنیاد باندې موږ هسپتالونو ته کټس ورکړي دي هغه موږ سره فګر هم شیر کړی دی غواړم چې تاسو هم واورئ چې کوم پی ډي ایم اے د ان ډي ایم اے په وساتت سره ټول دغه ان 95 مارکس هسپتالونو ته ډایرکټ ورکړي دي نو هغه شمیره 8000 او د 200 سیوا ده سرجیکل ماسک چې دي نو هغه د 2 لکو نه زیات دي سیفټي سوټس چې دي هغه 39400 خي گاونز چې دي نو هغه 8000 خي او بیا هم هغه پی ډي ایم اے چې کوم ان ډي ایم اے نه کوم سامان راغله هیلث ډپارټمنټ ته هغه ورکړي دي هغه کې سرجیکل ماسک 18000 خي گلوز هغه چې کوم دی هغه 2000 خي ان 95 ماسک 19 خي کې ان 95 ماسک دی هغه 30 خي او سیفټي سوټس 30 خي نو دا سامانونه خپل دی پی ډي ایم اے یا ان ډي ایم اے هغه خو هسپتالونو ډایرکټ هم ورکړي دي هیلث ډپارټمنټ ته هم ورکړي دي بیا هم تاسو دغه ګیله کوي چې موږ ته سندې ملاو شو دا سامانونه بیا چرته لاړل د دې جی لکه زه برته یو خبر او کوم تاسو ډېر خپل خبر او کړی چې باندې کمیټي جوړه ده پوره دنیا کې جی دا اصول دی چې څه شي فیصله کیږي هغه د لپاره موږ ایکسپرټس کې نو د ایکسپرټس کمیټي جوړیږي ایکسپرټس رائے ورکوي هغه بیا کار کوي زموږ دلته کې علمیه دا د دې چې کوم د دې خلکو پراپر خلک دي کوم پراپر ټرین ډاکټران دي هغه نه د خلک پالیسی باره کې سنالي ولاندې پالیسی امپلیمنٹ کوي اوس چې تاسو کومه خبره وکړه د پدې باندې ډیټا موږ سره مشته دی د کې 95 مارکس چې تاسو وې چې دا 40000 راغلي هیلث ډپارټمنټ ته نو تاسو ته وې ک 40000 راغلي تاسو نن هاسپټل وزټ کولای شئ نو الته کې تاسو ګیټ کیپر وګورئ دغه په مخ باندې به N94 دا N95 خو پرې د عام ماسک هم نوي وجه صدا وجه مس مینجمنت دا بیا وایم وجه مس مینجمنت تا او دا تاسو خپل اخبارونو کې ولیدل چې به د هیلث ډپارټمنټ خلک انوالو دي هغه دا ماسک هغه دا کټس دا شزونه عام مارکیټ کې خرڅي نو زه بیا دا وایم چې کوم ټایم پورې په مینجمنت صحیح نه چې په دې کې پراپر سټیک هولډر به انوالو نه وي او د دې په پراپر ترسیل نه کیږي دا خلک د دې لکه دا ولا مونږه مشورې ورکو خو ګورنمنت په عمل نه کوي چې به تاسو نه دونه لاړل ډي ایچ او ته ورسېدل هغه د ډاکټران له ورکړل د پیرامیډیک له ورکړل د نرسز له ورکړل خو علمیه دا چې دا شي کیږي نه او د دې د لاسه دا بیماری د رستره د خوري ډاکټر صاحب بیا دا چې کومه تو ذکر کوي لګي چې اکثر لا مسلې راځي ډپارټمنټ سره دا ډپارټمنټ مسله بیا په ټولو صوبو کې دا غوړي چې دا ګیله خو د خیبر پختونخوا نه علاوه پنجاب کې مشته سند کې مشته بلوچستان کې هم شته زه ورته دا چې سند کې په هغه لیول باندې نشته دی لکه انفورچونیټلی دا بداوه ما او چې کومه په دې نورو صوبو کې دا کما پنجاب سره خبره کړي الته کې دا مسله ده کما سند سره کړي د بلوچستان سره کړي دا الته کې دا مسله د پښتونخوا کې خوده ده هر ځای کې چې چرته کې دا بداوه چې کوم رولینګ پارټي دا انفورچونیټلی ما پکار نو چې دا وای ما خدا دا چې چرته کې رولینګ پارټي دا د خلکو اکه خلک راوسته دي چې کوم نه اهل دي کوم خپل جاب باندې نه پويږي فیسبوک باندې ډیر خچلېږي دي فیسبوک باندې سب اچھا ہے راپورټ ته او چې لاندې کوم مون ګراوند وینو یا میډیا والا زموږ سره کوم ولګري دي اني ټایم تاسو وزټ کولای شئ د هاسپټل نو تاسو په او وینې نو جړه بل درشي نو زه بیا دا وایم چې به په فیسبوک دا شي نه دی دا اون ګراوند شي دی او چې دا په کومه مخه باندې روان دي نو دا اوسو مونږ ورته سنجیدنه شو حکومت سنجیدنه شو نو دا ډاکټر زبیر صاحب تاسو ډیوټي دا وخت کې خیبر پختونخوا کې کوم هسپتال کې دا او دا هغه به هم غواړم چې تاسو نه لګي اوسو پښتني وکما چې الته څه صورتحال دی زما چې د ټیم جی کومه ډیوټي دا زما په ټایپ ډي هاسپټل جمرود کې راځي نو الته پیشنټس راځي یا الته سہولیات یا دغه چې کوم منګه حفاظتي کټس خبره کو هغه پرووایډ شوی دي الته کې پرووایډ شوی دي خو الته کې جی اوس یو بل علمیه را روانه ده هغه علمیه دا چې مونږه بورډر سکول اوتل کنه نو چې کوم زمونږه بورډر سکول شو ډیفینټلی زمونږ خپل خلکو اگر راغی نو هغه کرنټینا شو لای ته کرنټینا سنټر جوړ شوی دي او کرنټینا سنټر کې دا د بیا هم چې دبليو ایچ او چې کوم ګایډلاینز دی هغه نه فالو کیږي غون خلک الته کې یو بل سره ملاویږي نو چاهي چې کوم پوزټیو خلک وي هغه د نورو ته انفیکشن سپریډ کی
نو موږ بیا حکومت ته دا وایو چې تاسو کوم پبلک هیلث والے ایکسپرټ دي هغه په لیزان کې والے پراپر دی خلکو ته شیزونه جوړ کړي چې کوم خوراک دی خلکو ته راځي ویډیوز به تاسو هم کتلی وي چې هغه د انسان د خوراک نه ماته شرم راځي چې دا خبره وکړم ځکه دا زموږ غرونه دي زموږ خپل غدي خلک دي نو زه بیا دا وایم چې دا منیجمنت کوم ټایم پورې حکومت ورته سیریس نشي او فیسبوک نه عملی ګراوند ترا نشي نو دا شی به هم دسي کیږي ډیره زیاته مننه ډاکټر زبیر صاحب دغه تفصیلات او دغه خپل چې کوم څه مشکلات او دغه نه خبرول ډیره زیاته مننه عرفان صاحب ګیره د فیسبوک کو شو دا فهم چې واقعي کې زلګ یو هغه تاسو روم د ډیټا دوباره شیر کوم چې کوم پی ډی ایم ای وی چې د انډیا ایم نه موږ ته باقاعده لیستونه راغلو د هسپتالونو ته خیبر پختونخوا کې چې کوم دی هغه ته څومره حفاظتي سامان پکارو چې دا تاسو ورکې خو هغه دا یو خبره هم کوي چې دا زموږ لپاره ممکن نه ده چې موږ هر یو هسپتال ته هغه ټول شیزونه ورسو ځکه موږ یو کمیټي جوړ کړې ده چې باقي آرمي هم خلک ناشتي او هغه کمیټي بیا دا ډیسایډ کوي چې دا ټول شیزونه زی ډي جی هیلث او د هیلث ډپارټمنټ لاندې بیا د ټول هسپتالونو د خلکو ته دا موږ خورو هغه چې کوم اعداد و شمار شریک کړي دا ډیر زیات دی او که فرض کا دا صحیح مانو کې ډیسټریبیوټ شوی نو زمانه خیال چې یو ډاکټر صاحب هم دغه خبري ګیلو کی چې کوم هیلث ډپارټمنټ دا ان ډي ایم ای پی ډي ایم ای کوم حفاظتي کټس یا سيزونه ډیلیور کړی دي هغه کې سرجیکل ماسک 60600 دي ډاکټر صاحب چې تقریبا 50000 موږ فرنٹ لاین باندې یو او هغه کار کوو سرجیکل ماسک 60600 چې کوم دستانی موږ هغه یادو 22600 دي N95 ماسک 7600 دي KN95 ماسک 40000 دي سیفٹی سوٹس 23800 ټیسټینګ کټس 50000 سینیټایزرز 1500 بوتلې فیس شیلډ 2000 دا شیزونه دي بیا د دې نه علاوه چې کوم هسپتال ته ډایرکټ دوی ورکړي دي دا هغه چیزونه نه چې هیلث ډپارټمنټ ته تللی دي هسپتالونو ته کم تللی دي هغه کې N95 مارکس 8778 دي نو کدا ته هغه سره کې نو د 14,000 نه سیوا شو صرف N95 ماسک سرجیکل ماسک 2,00,000 دي سیفٹی سوټس دلته 39,400 دي چې کوم تیر مخکینیو هم 23,000 هغه دوم د 70,000 نه زیات شو دا فګر یو سایت تک نه چې کوم دا خبره راځي دغه خبره دا وایي چې یو ماسک مونږه یو پر استعمالولي شو او هم 8 غنټو د پاره دا خوشپاله زره ماسونه دي 50,000 سټاف ته دوی هغه ماسک اول خو یو کس ته یو ماسک رسیم نه یو کس ته یو ماسک نشي رسیدي فهم څه لګي 50,000 خلک دي لګا بیا هغه نه بس دا یو وخم نه کیږي یو زما یو هغه کوي دغه چې کوم دا یو سرجیکل ماسک دی او عام ماسک دی او څنګه دی په دې باندې خو مونږ نه پويګو ډاکټران صاحبان په دې باندې خپوي چې کوم یو ماسک هغه ماسک هغه 15 شپږو اتو غنټو پورې کار کوي کوم مارکیټ کې اویلیبل دي کوم مارکیټ کې اویلیبل دي د کې ضرور ډاکټر صاحب دا یو خبره هم ټیک ده چې د کې هیلث ډپارټمنټ کې غلاګانی شوی مارکیټ کې خرڅ کړو N95 ماسک د 14,000 دا په خپل خلکو کې تقسیم شو خو په مارکیټ کې چې کم بریشل روپے باندې ماسک ملاويږي یا په 150 روپے باندې ماسک ملاويږي یا په 50 روپے باندې کوم ماسک ملاويږي نو یو ډاکټر صاحب دومره هم استطاعت نه کوي چې هغه 50 روپے د ورځې ځان له یو ماسک والی چې هغه 1500 روپے ورکړي عرفان صاحب دا چې کوم ماسک کنه دا چې کلم مخ کس چې دی کرونا افیکټډ دی او هغه نږدې شي دی دا چې کله ټریټمنټ کوي یا د پتم نوي یو کس راغی هغه عام د ټوخي بیمارو خبره دمه طرف ته خو خبره دا کومه چې هر یو شیز منګ ولې د حکومت نه تم ساتو چې مال د شلو روپ حکومت ماسک نه راکړي که فرض کا انسانيت د جذبې سره او دغه شیزونه کوم نو پکار چې ځان له 1,000 روپو ماسک کوله مزه پورا میاش کې چې مارکیټ کو دغه شل 1,000 قیمت د حکومت ذمہ داری ده خو پکار ده خو انسانيت هم دا دی چې موږ هر یو د شلو روپو د ماسک تم چې نو پکار چې موږ د حکومت نه ساتو د می طرف ته زو بیا راځو خبر وکاو وفاقي کابینټ باندې کوم چې نان الیکټډ خلک یعنی خلک چې هغه جنرال الیکشن نه دغه شانتي په چتري را کوشي دی او هغه سره خېخه عہدی دي په هغه خبره کوي وړه شانته ماخلو پروګرام کې بیا هر کله فهم صاحب پرون چې کله یو ځل بیا ریشفلینګ وشو په فدرل کابینټ کې او پاغه کې قلمدانونه بدل کړي شو غیر منتخب باجوا صاحب بیا راغی هغه ته یو عہده ورکړی شو چې پرایم منسٹر ماونی خصوصي شو د اطلاعاتو پرون نو بیا نن دا خبرونه په میډیا چلیږي چې تحریک انصاف کې غیر منتخب خلک چې نو هغه ډیر زیات رال او هغه ته عہده ورکړی شوی
یعنی دا وخت کې په وفاقي کابینه کې اتلس داسې کسان ناست دي چې هغوی الیکشن نه لري ګټلې، هغوی غیر منتخب دي او هغوی سره مختلف عہدې دي. دو درې نمونه یا کم راځي، حفیظ شیخ صاحب خزانه، ډاکټر ثانیه نشتر، ارباب شهزاد چې د دې دوه سره خو د وفاقي وزیر برابر عہده هم ورکړی شوی دا، د عاصم سلیم باجوه صاحب او د نور یو فهرست د اتلسو کسانو. تنقید دا کېږي سیاسي مخالفین یعنی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون دا ډیبیټ شروع کړی دی چې د تحریک انصاف کې دننه خپل دومره اهلیت والا خلک نشته چې هغه د خپل ټیم جوړ کړي او د بهر نه د خلک راځي، او خاص کر بیا د عاصم سلیم باجوه صاحب په دې تقرر باندې خو ډیر زیات تنقید روان دي. آیا واقعي تحریک انصاف سره هغه شانتي ټیم نشته دی یا د هغې سره خپل چې کوم خلک د هغې منتخب دي هغې کې دومره اهلیت نشته دی چې هغې کې کسان مخې ته راولي او کینی او دغه سیستم وشلي؟ لکه عرفان صاحب د پی ټی آی کوم ګورو تقریبا دغه 2 کاله د پارټي وشو 2 کاله خیر دی اوس فدرل ګورنمنت 24 سال لګاوه. پیپلز پارټي د بټو صاحب نه دا نواز شریف په خپل پارټي شروع کړي و دا ټایم نه روانه واسو ته برن لاله په خپل یو ځکل هغه سره کسان ګورو. آیا هغه د بار نه کسان نو غسته مونږه کتیر کابینټ وګورو د پی ایم ال ان آی کې د بار نه کسان نو آی کې د کسان نو چې کوم کسان الیکټډ نو او کوم دا وګورو پاکستان تحریک انصاف حکومت کې چې کله دا غوي فائنانس منسٹر عبدالحفیظ شیخ نو هغه بجټ پیش نه کاوه چې کابینه کې نو خو مفتاح اسماعیل بجټ پیش کړو او په اسمبلی کې هم نه د تمنګ تاریخ کې پهلا ځل د سی او کس بجټ پیش کړ چې هغه موږ سره ایم ان ای هم نو هغه د پی ایم ال ان په دور کې شو. نو پی ایم ال ان سم څه کسان نو پیپلز پارټي ته موږ وګورو آیا هغه سره نان الیکټډ کسان نو ای په نشپک کسان سره کوم د بار نه کسان نو راغسته هم دغه حفیظ شیخ چلای سره هغه ټایم خسړو اوس هغه چې کوم د خراب کس شو نو دغه پارټیانه په خپل سکی لګیا دي. بل خبره دا چې آیا پی ټی آی دا ارس کی لګیا دا د آئین خلاف ورزي کی لګیا دا یو شیز آئین کې شته دی یو پروویژن آئین ورکی لګیا دی قانون ورکی لګیا دی حکومت خو آئین مطابق کار کوي لګیا دی کاغه لس کسان ساتي شل کسان ساتي او سره الریډي آئین طرف نشته دی خو بل خو د 35 کسان او خپل هم ساتلی دي کم چوم دغه کابینټ کې دی کار کوي لګیا دی او هغه نه وزیر اعظم صاحب مطمئن دی. تاسو په خپل کتلی دي او ډیر ځونو کې خبره کړې ده چې کله د فدرل منسټر نه خبر راتله چې ډیر کسان تکړه دي او موږ سره کار کوي لګیا دي. خسرو بختیار ته وګورئ چې دومره غټ سکندل راغی هغه بیا هم دغه ترکیو شو چې ښه کار کو کار ورزي کار کولی شي نو بیا هغه خامخا ترکیو ورکړي کیږي. او تاسو ذکر کوي چې یو کس نان الیکټډ نه راغلی دی نو یو کس بار شوی هم دی لکه فیروز شکوان چې و هغه هم الیکټډ نه و هم بار شوی دا. نو پی ټی آی کې داسې کسان راولي چې کوم الیکټډ نه دي نو هغه سیستم خکول د پاره راولي سیستم خرابوي خو نه هغه هم دا کسان راغوستي دي. دا فهم صاحب بدقسمتي به زمونږ وایو ورته یا به خوش قسمتي وایو دغه سیاسي جماعتونو کا پیپلز پارټي لکه مسلم لیگ نون دی او کا اوس تحریک انصاف دی خپل وختونو کې چې هر یو سړی هغه غلط کار کوي نو هغه ټایم کې غلط نه ښکاري خو چې بل بیا غلط کار کوي نو هغه بیا ښکاري چې دا کار غلط دی. زه غواړم چې د پیپلز پارټي کم ټایم ډیر لري نه زو ځکه چې زموږ تاریخ خو ډیرو قصونو ډک پروت دی چې چا څه کړی دي تاریخ حصہ جوړ شوی دی. هغه بل خبره چې ډیر زیات ریپورتونه په منظر عام باندې نه راغلي خو کومه لک تیر لس کال وړاندې پیپلز پارټي په خپل مسلم لیگ نون په خپل غریوانونو کې وګوري چې هغه دغه ټایم کې څه کړی او اوس تحریک انصاف څه کوي نو یقینا چې بیا هغه ته دغه شانتي سیاسي بنیادونو باندې یا په دغه باندې دغه تنقید دومره نه دی کول پکار. د کابینټ خبره مونږ کوو نو تحریک انصاف چې په دې وخت کې څومره د کابینټ ممبرز دي یعنی په هغه کې وفاقي وزیران په هغه کې مشیران معاون خصوصي وزرای مملکت او بیا په هغه کې پارلماني سیکرټري به هم زیات کم دا چې تحریک انصاف راټول کې نو دا د دوی شمیره جوړیږي 15 اتیا یعنی 85 کسان دا وخت کې دي د تحریک انصاف صرف لکه شل دوی ویلو چې موږ بشل راولو چې موږ به کابینه مختصر ساتو دا به خو 85 دی واغستل 85 کې د کار کسان شل دي کنه 85 دی واغستل خو که بیا مسلم لیگ نون په دوی تنقید کوي چې دوی 85 کسان یا دومره واغستل نو د مسلم لیگ نون په دغه دور کې د 2013 نه 2018 پورې 92 کسانو یعنی د تحریک انصاف نه و کسان هغوی په دغه کابینټ کې سیوا او بیا د پیپلز پارټي په دور کې هم دغه 15 کسانو کاغه نن تنقید کوي چې دوی نان الیکټډ خلک اغستي یا دومره کابینټ ممبرز دوی اغستي که بیا دې کې موږ وګورو د پیپلز پارټي چې کوم دور 2008 نه 2013 پورې زرداری سے بلیډ کوو پاغه کې 39 وزیرانو وفاقي وزیران څومره 39 د مسلم لیگ نون په دور کې د وفاقي وزیرانو 32 پیپلز پارټي دور کې 39 مسلم لیگ نون دور کې 32 او تحریک انصاف په دور کې د وزیران دي شپږ نو تاسو بیا کمپیریزن وکړئ د تحریک انصاف وزیران دا غوینه کم دي
بیا که ته وګورئ د وزرای مملکت تعداد ته د پیپلز پارټي په دور کې 19 وزرای مملکت د مسلم لیگ نون په دور کې 15 تحریک انصاف په دور کې 4 دي دا هغه فګر دی بیا د دې سره چې کوم مشران یا معاون خصوصي منګه یادو او یا پارلماني سیکریټریز منګه خبره کوو د مسلم لیگ نون په دور کې 3 پارلماني سیکریټریان هغه اغستیو تحریک انصاف دلته د هغوی سره سکور برابر کړی دی بلکې لږ سیوا د 35-36 د هغوی پارلماني سیکریټریان دي خو قبل طرف ته موږ د وزارت مملکت تعداد ګورو د وزیرانو ګورو بیا د هغوی هغه اخراجات باندې او هغوی څومره پیسې هغه کول نو هغه تحریک انصاف کې بیا زه به دا وایم چې د هغوی نه ډېر زیات ښه دي بیا د هم نه کوم خبره چې تاسو کوئ مسلم لیگ نون هم نان الیکټډ خلک اغستیو پیپلز پارټي هم په هغه باندې خپل نظام چلولو تر پیپلز پارټي سره ټینک ټینکو یا دومره تکړه خلکونو په کار نه وځي هغه د غزنه خلک اغسته وي بیا به خبره کو چې آیا دا سیاسي قیادت کې یا په سیاسي جماعتونو چې کوم خلک الیکشن کوي او غراشي په دغه پارلیمان کې کینی هغه دومره سمج بوج نه لري هغه دومره اهلیت نه لري چې حکومت بیا مجبور شي او د بهر نه ټیکنوکریټس او د خلک راولي او یقینا دا خبره ټیک هم زه یو مثال تاسو کوم فکر شیر کنه د ټول فکر دا مطلب دی چې پی ایم ایل ان پیپلز پارټي او پی ټی آی یو رنګ دي بلکې مسلم لیگ نون د تحریک انصاف نه یو قدم نور هم اوچت دی لکه پی ټی آی لا چیز کوي لګیا دا 2 کال شي پیپلز پارټي خو هغه دی بیا هم کو تحریک انصاف هم هغه خپل هغه کې اوس ټیک روان دی مسلم لیگ نون بهر نه کسان پی ټی آی مختلف نه ده هغه مختلف نه خو په دغه معاملې کې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون یو سټپ خطه ده مسلم لیگ نون کسان زیات دوی بیا هم لکه کم د دوی لګه گزاره کړي راتلونکي وخت کې سیوا نه کړل خو فعل هغه مسلم لیگ نون هم کم دي موږ هغه خبره کوله چې کم د بهر نه کم خلک راغلي دي د یو دوه درو کسانو یا د څو کسانو مثالونه به هغه ورکو ډاکټر ثانیه نشتر چې دا هغه کوم مثال دی آیا چې څنګه پرفارمنس هغه کوي کابینټ کې دا هغه کوم کار دی کوم طریقې سره هغه اپریشیټ کیږي خاص کر یو د هغه د اقدام چې بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې کوم لسټونه بیا هغه را بار کړو د کوم خلکو نشاندهي شوی ونه هغه هم ډیر زیات اپریشیټ کول پکار دي تاینه ورته بالکل اوس هغه شانتي کار زمانه د خیال چې کله کوم الیکټډ ممبرز دی او هغه کې وکړ نو کار وکړي پورا پی ټی آی کې څوک نشته پی ټی آی کې زمانه د خیال کوي نو بیا دغه څوکۍ بل چاته حواله شوی وي مراد سید نه خو بیا بل کې هغه د منسټری ورکړی شوی ده کنه هغه دا غنه نه کېده بیا په کابینټ کې زلفی بخاری سے پېښنده هم خلک شته بالکل بهترین دا کار بیا نور څوک نشي کولای هغه بار نه ارس افریقیا دی خوراغه نو کړی دا پاره لکه دا نو هغه خبره ده چې کوم دغه سیاسي جماعتونه دي هغه په دې وخت کې کوم نظام لګي هغه خپل وخت نه یاد کیمران خان صاحب اعلان کړو اعلان نو خو ډیر کړی چې کابینټ به مختصر ساتو مخ کاغه نه ساتلې او هغه دومره خلک اغستی دي نو کې بیا دې کمپیریزن موږ دا وخت سره کوو کیمران خان صاحب کوم خبره خپل پوره کړی دا راته عرفان صاحب چې کوم اعتراض را روان دي کنه هغه په باجوا صاحب را روان دي اخر ولې خلک دومره غوسه دي دومره خپه دي چې باجوا صاحب کابینه تراغه یو کس کې یو اهلیت شته نو ولې موږ استعمال نه کوو کله موږ د خپل فوج کسته کله انډیا فوج نه راوسته وي یا د امریکای فوج کسته بیا موږ اعتراض کوو خپل کسته زمونږ ملک کې دنه زمونږ هغه نمائندګي کړي دا نو ولې موږ سره کابینه کې نه ساتي یقینا چې حکومت په کوم بنیاد باندې دغه فیصله کړې ده نو د حکومت خپل سوچ خو زمونږ چې کوم یو رائے مخې ته راځي د هغه خپل ذاتی تعلق د میډیا خلکو سره دومره حد پورې دی چې په دې بنیاد باندې په دې سوچ باندې باغه راوستل شوی چې د خلکو سره کینی او د معاملات ټیک یو به تاسو کتلی چې تحریک انصاف ډېر معذرت سره ډېر بخښنې سره به دا هغه الفاظ نه استعمالول غواړم خو دا خبره به ضرور کول غواړم چې هغه د بل کس لحاظ نه کوي هغه د بل کس هغه د عمر اهمیت نه ورکوي تاسو به فردوس عاشق اوان بیبي چې په څومره ذمہدار سیټ هغه په څومره ذمہدار سیټ باندې هغه ناست او هغه سیاسي مخالفین کم الفاظ سره هغه مخاطب کوله همدغه شانتي مثال تاسو پنجاب کې د غي فیاض الحسن چوهان سے دغه تاسو لینګویج تو ګوري ډاکټر شهباز ګل تاسو لینګویج تو ګوري فواد چودري صاحب تاسو هغه تو ګوري اگر دا خلکو موږ کمپیریزن وکړو خپل خیبر پختونخوا سره شوکت یوسفزئی صاحب ډیر زیات خو ډیر بالکل اجمل وزیر صاحب د سلو کسانو نه هم خري بالکل
نو زه هغه خبره کوم چې دلته کوم هغه دوی او ټرند سیټ کولو کوشش کړو یا بار راتل په میډیا بار راتل او هغه یو خبره هم هغه میډیا خلک ټارګټ کول خپل سوشل میډیا په ذریعہ باندې هغه بدنامول بیا دا یقینا چې دا غوښنه د معاملات د شیزونه نه کنټرول کېدل نو هغه بر د عمل هم ذکر اتلو چې هغه د میډیا خلکو دوه قسمه په داسې طریقې سره بیزتی کوي نو بیا به د جرنالستان یا سینیئر صحافیان د خلکو څنګه خیال وساتي یا بعد هغه د حکومت هغه څنګه خیال وساتي نو یقینا د لپاره داري چې کم تیر وختونو کې هغه ایکسپیرینس هم وی د ایس پی آر چې کوم د باجوا صاحب تیر شوی دی یو نوې سټریټیجی راولي هغه سټریټیجی څه ده هغه ډیر زیات د باوی نور هم میډیا کنه هغه یو فرندلی ریلیشنشپ یو فرندلی ماحول جوړوي د ټولو خلکو سره او هغه د خپل سټریټیجی چې کوم وس روانه ده د طریقې انصاف د کې ډیر زیات بدلون راځي کوم ګروپ په وفاقي سطح باندې د ټول نه زیات فوکس عمران خان صاحب کړی دی نو هغه په میډیا باندې کړی دی په خپل اډوایزرز باندې کړی دی تقریبا 15 یا شپږ کزه نه غلطي ګم نو دا خلک بدل کړی دي د افتخار دورانی صاحب د طاهر بیگ صاحب د نور ډیرو خلکو په هغه کې خلک دا خبره ده چې ګیله د اخري آپشن هغه استعمالي د فوج نه ریټایر شو او هغه بدل هغه کوم وګورو پی ام ال ان تا نو هغه هم دا ارس کړیو نن اګریسیو هغه دی خو ناصر جنجوا صاحب چې کله هغه وخت کې ریټایر شو او نواز شریف ټاپ پاسو کې ناستو ځان سره راوست ځان ایڈوایزر ک نو چې یو وخت ټیک تا چې دوی کې په دې الزامات لګي دا تاسو نو شروع کې دا خبرو کړل چې هغه ټول سیاسي جماعتونه چې په خپل وخت کې هغه غلط کارونه کوي هغه دا ټیک ښکاري هغه نه وایي چې دا موږ غلط کار کوو غلط نه سنس دا چې هغه د وخت کې بل الزام لري اپوزیشن دا کار نو په کارو چې خپل ټایم کې کم کارونه هغه کړیو د وخت کې بل کوي نو هغه خپل ګریوان کې هم لږ سوچ کول په کار دي هغه وخت کې دي کارونه نه کړو دوی کول نو بیا دا غي تنقید یا دا غي چې کوم سوال نه وشته نو په کار موږ ویلې چې او دا ټیک وي خو په خپل هغه دغه وخت کې دا کارونه کړی عبدالقادر بلوچ صاحب سفران منسټری و دا هغه سره نور به سمره اختیار دا ټول کارونه هغه هم په خپل باندې کړو هم چې پروډوسر صاحب بار وی چې د مې طرف ته زو بل سیګمنټ باندې به هم خبرې کوو خو وړه چې دماغ تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو خبرې کیږي لګیا دي چې حکومت لخوا څومره هم کرنټینا سنټر دي هغه کې څومره هم مریضان دي یا سسپیکټډ کیسونه دي چې کم کسان د بار نه راشي هغه ویل ته ساتل کیږي هغه لا خنخه خوراک ورکړي کیږي خنخه سہولیات ورکړي کیږي خو بیا هم مونږ چې ګیله مخه ترازی سوشل میډیا دایي خبره دا واحد پلیټ فارم دی چې پای باندې بار ویډیوز راځي چې حکومت کم داوا کوي هغه سن پوره کیږي ضلع انتظامیه چې کوم داوا کوي هغه نه پوره کیږي او خلکو سره زیاتې روان دي عرفان صاحب اخر څه مسله ده هارډلی 500 کسان دي ولې حکومت دغه لا خون ته روټه خ خوراک خ سہولیات ول نشي ورکولای سمو په خیال چې کوم حکومتي واکمن خلک دي نو یو غیر هغه هم ډیره زیاته خوره ده هغه دغه سنټر ته زما کم خیال دی چې دغه خلک به د روزي په میاش کې ورغلي وي نو حکومت ته د وغواړي چې دغه مسافر دي دغه خلک د بهر ملکونو راغلي دي د بارډر نه راغلي دي د افغانستان نه او چې کوم ډاکټر زبیر صاحب وختي خبرو وکړه چې موږ باندې نور هم بارډر روان دي چې افغانستان اخوا په زرګونو خلک دي او هغه به دوی راولي په خیبر ضلع کې هغه لپاره دغه سنټر جوړ شوی دي مشکلات براتونکو وختونو کې هم حکومت توي ټول خبر دلته راځي د منیجمنت او هغه ځمېداري هیڅوک هم په خپل ځان باندې نه اخلي ټیکدار له ټیکا ور کړی د خوراک رسول لپاره په خبر کې موږ ګورو نو ټیکدار دغه ټیکا ور کړی دا او ټیکا ور کولو نه پس خلک خپل ور کړل چې موږ د کسان والا دوی به سره کار کوي سجیبون د ټیکا ور کړل شوی دا نو هغه نه پس هم دا حل دی دغه د منیجمنت خبره د هغه کې دایي چې کوم انتظامی امور څوک سمبالي انتظامی امور څوک سمبالي باغې کې موږ وګورو چې کوم ډیپټي کمشنران صاحبان دي دومره ګران کار غالبا خیال دی نه دی چې په یو ضلع کې څومره کوارنټاین سنټر دی او باغې کې کزر کسان دي یا 1500 کسان دي او هغه ډیپټي کمشنر هغه ته خوراک تنظیم نشي کولای دا وخت تاسو وګورئ چې کوم وخت موږ په سیګمنټ کولو چې کوم حفاظتي کټس راغلي دي او باغې باندې یو پورا تحفظات او اظهار کیږي ډیپټي کمشنر سره فند موجود وي هغه فند په مختلف هډ کې وي خو دا غیر علاوه د پی ډی ایم ای یعنی ریلیف ډپارټمنټ هر وخت د ډیپټي کمشنر سره دومره فند موجود وي چې سنه خدای مقاصد ډیزاستر راځي صافت راځي نو هنګامي بنیادونو باندې دا سره دومره پیسې پرتی وي چې هغه په ځانته هنګامي بنیادونو کې هغه سيزونه ارینج کی
بیا چې کوم دا ایمرجنسي د یو میاشت نه مخکې ډیکلیئر شوی دا فند 1 ارب 73 کروڑ روپے دا جاری شوی دي دغه ډسټریکټ ته ډیپټي کمشنر سره دا پیسې پرتی دي نو په کار چې په دونه پیسو باندې کړي ډیپټي کمشنر سره فار ایگزامپل 15 کروڑ روپے پرتی دي 10 کروڑ روپے پرتی دي هغه په پیسو باندې سکی دغه تنظیمات هغه ولې په دې باندې نه کوي که حفاظتي کټس مونږ خبره کوو نو پی ډی ایم ای مونږ وی ان ډی ایم ای وی چې دا مونږ ورکو خلکو ته او فری ورکي نو که کټس هم هغه فری پرووایډ کړی دي ډي ایچ او ته یا ډیپټي کمشنر ته او هغه بیا مخکې ور کړی دي نو بیا چې دغه پی ډی ایم ای د خلکو پیسې پرتی دي د ډیپټي کمشنر سره نو په هغه کې ولې دوی خلکو له تنظیمات نه کوي اوس څلور سو موږ چې کوم ډي سي صاحب دی هغه پورا یو خپل مینیو شیر کړی دی چې ډېر اعتراض په باندې راغلو چې شاهي بالا کې چې کوم اخوا کې لیبر کالونی و اخوا کسان ساتري شوی دي ټیکا هم او ور کړی دی پرایویټ کستا خو بیا هم خلکو ته خوراک هغه سه نه ملاويږي څنګه چې خبره شوی هغه پورا یو مینیو شیر ک یو کاغذ شیر ک چې مونږه د پیر پر روجا چې کوم روجامات لري کې کجوري ورکو شربت ورکو چای پکوړې غوخه ورکو بیا روجي وسره ورکو داسې منګل بود جمعرات روزانه هغه شی شیر ک خو ولته په ګراوند سره باندې دا شی خبرونه کړه هغه د ګیلو هم دغه وا چې تاسو چې کم خوراک ورکوي لګیا چې کم لیکل را روان دي باردا لیکل بل سدي ډیپټي کمشنر دا خبره کوي چې هغه تکما وینا شته ټاون 3 لخوادار څه شي دي دا وی علاقه لګی دا نو په ګراوند ما چې کم کسان دي ګراوند 3 تکم ټاون 3 امپلایز دي ابه کار کوي لګیا دي تا ټیکا بار کستا ورکوي د امپلایز سرکاري امپلایز په کې بیا سمه چلتا کار کوي لګیا بیا اوټ سورسینګ نشو بیا پکې ته کار وکړي نو دا خبره کوم چې دا ډیپټي کمشنر صاحب یا د حکومت یو نماینده منتخب یا دا چې کوم ځای کې شای بالا کې کوم سنټر کولا شو دا غزن منتخب رکن اسمبلی کا صوبایي دی کا د قومي دی هاي یو ورځ هغه د سنټر ته دوره کړې دا هغه ورغله دی هغه د حالات کتلې دي بهشکه رو جماعت د هلته نه کړي د خلکو سره دی نه ناس خو د حالات جایزه خو به غستی چې کوم سامان هغه چې کوم خوراک هغه ته پرووایډ کیږي دا هغه خو به اندازه به غستی چې دا قسم خوراک دوی ته ورکي نو بیا ځکه د خلک په سوشل میډیا باندې چې کوم ویډیوز شیر کوي دا هغه ته چې کوم خوراک ملاويږي معمولی شانتي هغه کیږي هغه ورځ هم کته طریق انصاف به یو دا هم علمیه ده چې هغه غلط کار کوي نو غلط کار دا نه و چې دا مونږ کوي هغه به الټا بیا د خبر تاسو کی چې تاسو خپل خبره باندې ته چې دا خبره ما غلطه کړې دا کار بیروکراسي کوم ده یو خبر اوس دی یو مثال د هغه تاسو ته درکم چې کله په خور کې دا شانتي اعتراضات رال چې د خوراک صحیح نه ورکړي کیږي او دا نه کیږي یو ډیر ذمہ دار شخصیت یو ډیر انتهایی طریق انصاف ممبر رکن اسمبلی هغه دا خبره کوي چې دا 5 سٹار هوټل خو نه دی دا کوارنټاین سنټر دی په دې کې خامخا دا مشکلات او دا شي زونه وي او وخت نه هغه خلک هم دا ډیماند نه کوي چې موږ دلته 5 سٹار هوټل کې موږ رهایش راکا خو چې کوم د روزې د میاشت هغه کوم د هغه په احترام کې خود خلکو ته دومره هغه وکړي چې د خلکو دغه اعتراض نه کوي نو دغه دغه ټکی خبره دا بیا په دې کې هم اعتراض راځي چې د خلک نجی هوټل مشته خیر ده دا نه خلکو ته مسلې لاړ دي شي نجی هوټل ته او خو هغه کوم دا چې په خپل پیسو باندې سي هغه سرکار بیا دغه نو کړی چې رزبه هغه کوم په دې کې دا سرکار مخ دا چنا میوه ده دغه لوبیا دا ورکې نو خو نشي ورکول او خو هغه هم صحیح مانو کې غور سي هغه هم صحیح مانو کې نه درسېدلونه هغه شانتي ورکړل شي رسي کاغذونو کې ګوره فروټ هم رسي کجورم رسي خبره ده چې دا فند کم پروت دی دا چې کوم ټیکا ورکړل شوی دا د دې لپاره چې بیا ایمرجنسي کله ډیکلیئر شي په ډیرو سيزونو کې هغه کیپرا رولز هم نه فالو کیږي او نه دا غي بیا هغه شانتي اجازه وي دا غي نه بغیر هم د خریداري نه د خلک کوي ټیکي ورکړل کیږي په هغه صورت کې چې کوم د دومره سيزونه او د خوراکونو د ټیکي ورکړل کیږي نو خامخا زمونږ چې بیا د بیروکراسي کوم یو رول دی بده کې همیشه هغه پاتې شوی دی ځان ته په هم هغه خیال کوي چې دومره پیسو کې خدا کار کیږي نو په لکه کوم پیسو کې دی وشي خوراک ډېر ورکړل کیږي نو خیر لګ د کم ورکړل شي او د لوګي د لاس خو هڅه هم څوک نمبري نو د حکومت به یقینا یا د خلکو نو دا خبره ده چې اوس لګا کوارنټاین سنټر سومره دي په ټول ډیسټریکټ کې دوی قائم کړي خو بهر یو ډیسټریکټ کې دومره کوارنټاین سنټر نه چې باغې کې 1500 تاسو کې نه ولي د شمار یا ډیر یا سلوي یا 50 کسان وي یو ټول خلک زیات په کورونو کې کوارنټاین شوی دي صرف په خبر کې موږ ګورو چې شمیره زیاته یا اوس په خیبر کې لګ زیاته شوی ځکه چې د افغانستان نه خلک کم راغلي دي یا په ډی خان کې هغه دي نو په درو ډیسټریکټو کې د خلکو ته تاسو هغه شیزونه نشي ورکول هغه تعداد څومره دي
نو دا ټول هغه خبر راځي چې دا میس منیجمنت دی خو دا میس منیجمنت چې دی نو څه کو حکومت لکه ډي سي هغه دکانم بندي هغه خلک هم کور کې نه هغه سړکونو خیال هم ساتي هغه چې کوم لاک ډاون کیږي هغه هم پوره کوي اب دا کوارنټاین سنټر هم خیال ساتي التر خوراک خیال به هم دی ساتي ډي سي وسه کوي لکه په خپل چې کوم زمونږ سیستم دومره کمزور دی چې لکه بیا نور ادارې به اسم نه کوي هر کار به ډي سي کوي ټول چیزونه چې هغه میکس اپ شوی دي تاسو بیا هم چې اډمنسټریټیو کم کارونه دي هغه د کم خلکو کار دی هغه ډیپټي کمشنر کوي که په هغه باندې یو کار راځي او هغه لس کار راځي هغه جاب دی هغه ډیوټي دا هغه کوي دا سره بیا دا نه چې یوازې ډیپټي کمشنر سه بس یوازې هر څه ته باندې والی دی یوازې دا کار کوي دا هغه سره اسسټنټ کمشنران زه نو پورا عملي هغه خلک څه کوي بیا خبر کوم چې په دې ډیسټریکو کې څومره عمله تاسو اپاینټ کړی دا مختلف ډپارټمنټس دي چې تا د هیلث ډپارټمنټ کار ورکو په ډیسټریکټ کې ډیپټي کمشنر تا نو تا خو هغه باندې الټا بوجو کو بیا دغه ډیسټریکټ کې چې کوم ډي ایچ او دی دغه څه کار پاتې شو بیا د هیلث چې نور عمله ده هغه بس کوي د کورونا وایرس سره ریلیټډ څومره ایشوز چې راځي د هیلث سره ریلیټډ نو په کار چې هغه ډي ایچ او باغ کوي بلکې ته ال ټول اختیار د ډي ایچ او ناغسته دی هغه ورکړی ډیپټي کمشنر ته بیا ډي ایچ او هم عمل ته به اختیار دی هغه هم څه نشي کولی دغه تنظیمات چې نو هغه ډیپټي کمشنر کار دی په کار چې هغه دغه سيزونه ټول ګوري تاسو بیا خبره کوم چې یو سنټر دی په هور کې څومره سنټر دي 2 دي 3 دي څلور دي هارډلی 2 د سنټر 2 یا 3 دي څومره اسسټنټ کمشنرز دي همغه ایسی سلور ایسی راځي اډیشنل اسسټنټ کمشنر بالکل اوس دا ټول خلک چې دی د یو کس ډیوټي ولګي په یو سنټر باندې او دی خدا خبر نه راځي کنه هر یو اسسټنټ کمشنر هغه د سار نواله د مخامه پورې په روډونو باندې ګرځي په فیلډ کې ګرځي او هغه ریپورت کوي آیا دا ممکن ده یا ته چرته څوک د سکتري چې هغه ټول ورځ کې ګرځي بالکل نه او دغه هارډ لیډر یو سنټر ته ټویټر هغه وخت ډاکټر صاحب هم خبر وکړه چې فیسبوک او ټویټر نه مونږ راوځو چې ګراوند ریالیټیز دي مونږ څه ته وایو او هغه ډاکټر صاحب هم دا خبر وکړه چې کم خلک دغه حکومت په دغه کوارنټاین سنټر کې جمهوریت کې هغه ته کم قسم خوراک ورکوي نو هغه چې مال شرم راځي چې هغه دلته وي یعنی دا ډاکټر زبیر صاحب وختي په خپل باندې دا خبر وکړه هغه ته د حالاتو پته چې څنګه خوراک څه قسم خوراک ورکوي نو آی یو اسسټنټ کمشنر چې دی آی هغه د نشي کولای چې یو نیمه غنټه یو غنټه صرف هغه یو سنټر ته وزټ وکړي او دا هغه ټایم کې دا خوراک جایزه واخلي کم ټایم کې چې دغه د افطاری ټایم او دغه مخ کې تیاری عوامي بندگان بسکي هغه فعل کورونو کې ناس یو دغه نو د فرصت ملو شي نو ما خیال چې بیا راوځو بیا د خلکو ته پوسو کې خو د کې دا کوم خلک کوارنټاین سنټر کې په خور کې پراته دي دا ټول د پیښور خو نه دا نور ډیسټریکټ سره هم تعلق دي بالکل دا نور ډیسټریکټ سره هم تعلق لرونکي تعلق ساتي نو بیا هغه ډیسټریکټ خلک هغه چې زما په یاستل کسان الته دي زما سکار چې رسوات ناراضي یا ډي خان ناراضي یا هزارې ناراضي او دلته دا خپل 500 کسان دا سره دومره غو فکرې یقینا دا دي چې ډیر زیات د میس مینجمنت خبره نه په کار چې دغه تپوس د حکومت په خپل باندې کی حکومت سره کو وخت نه هغه نه وزګر چیف سیکریټري د هغه د او کی چې کله د اختیاراتو خبر راشي چې کله د فند خبر راشي چې کله د مراتو خبر راشي نو په هغه ټیم کې به دا بیروکراسي مخکې کې په هغه ټیم کې بیا پولیسو مو چې موږ ته هر سره کې په هغه ټیم کې بیا خلک گاډي هم غواړي په خلک به دا غوښر د پیسو کمه هم راشي ډاکټرانو هم پیسې ورشي دي هغه مو چې موږ ته یو میاشت روپے چې کم دي برابرۍ چې موږ لا لاونډ سزا راکې ها نو بس دا زموږ یو دومره پرشرایز شو چې ګورنمنت په خپل سمریو لګل دا منی چې موږ پرشرایز شو ځکه موږ دا شی لګل دي په خیبر پختونخوا کې هم پرشر کریټ شو فریم صاحب هر طرف ته موږ وګورو نو موږ اکثر خبره کوو چې کرپشن چې نو هغه صرف دانه دی چې سړی فاینانشل کرپشن وکي یعنی پیسې پټي کی دا بد انتظامی چې دا کنه د ټول نغټ کرپشن دی چې خپل ډیوټي صحیح ایمانداري سره هم شکول او په هغه کې هم کرپشن اومني الیم کرپشن کیږي خبر ډری دی عرفان صاحب خدا وخت مونږ سره ختم شو تاسو نن پروګرام وکړه او تاسو فیډبیک با مونږه پته نو چې فیډبیک تاسو مونږ لراکې نن پروګرام پر سر ترسي خپل قربان محمد فهیم او عرفان خان لا اجازه ورکړه د الله پامان